نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم سورة زمر سلیرشتم پارات و سلویختم نمبر آیت دی و مخی رکو کی تردید دا شرک او کفر بیان شو و دی رکو کی ہم تردید دا شرک او دا کفر کی گی اللہ رب العالمین پا دی آیاتن کی فرمائی کہ پا دنیا کی دا مرگ پا وقت کی انسان زو وفات کم دنیا کی بیان نجوندی کو دا خوب پا دوران کی ہم انسان وفات کم لیکن دنیا کی بیا راجوندی کو بیا اللہ جل شانہ مشرکان تتنبیح ورکی کہ تاسکم خدایان دا زان دا پارا سوا دا اللہ شفاعت کا ان کی جوڑ کری دی دا دا حس مالکان ندی بیاد اللہ جل شانہ کمال بادشاہی ذکر کی گی چی دا شفاعت اختیار بول دا اللہ سر دی دزمکی اسمانونو بادشاہ یو اللہ پاک دا قدید توحید پا بیان وقت کی دا کافران و حالت بیانی گی چی کرد اللہ یووال بیانی گی نو کافران خفشی او چی کلا دا دوی دا خدایان صفت کی گی نو دوی خوشالش بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک پل فریضہ ذکر کی چی تدوی توایا چی دزمک اسمانونو مالک یو اللہ دی دخکارا او دپٹو علم یو اللہ پاک سرد او تدخل کو پدرمیان کی فیصلہ کوا پا غصبان دی چی داغیتا تا علم بھی دی باغی کی اختلاف کی دا حق امداد کوا دا قیامت پرد باندی دا کافرانو رسوائی بیانی کی چی پا قیامت کی با کافر غواری چی طول دنیا جماعت ملوشی او دازو دا عذابنا دا خلاصی دو دا پارا پا فدیہ کی ورکم ندیب دا دنیا ورکی زان پا بچ گئی لیکن پا قیامت کے بعد دا پارا اس قسم فدیہ نہ چلی بیاد دی کافر طبیعت بیانی کی چکل خوشحالی بھی نو پدا وقت کی شرک او کفر کئی او چکل پی تکلیف راشی نو بیا یو اللہ پاک تچغی ہوئی کراحت پی راشی وی دا زما خپل کمال بیا اللہ پاک فرمائی چی دی کافرانو باندے کم تکلیف رازی دا دبید خپل عمل نتیجہ دا شو دا رکو مختصر تفسیر دے رکو اولنی آیت اللہ پاک فرمائی پا وقت مرگ کی او پا وقت خوب کی دا انسان زوفات کو دا آیتی کریمات دا ننسبہ دور معتزلہ پنچ پریان دا عذاب دا قبر دا انکار دا پارا دلیل پیش کی اس پا دے دے کہ بمنگا یو دلیل ذکر کو دا دی آیت نبا دا پنچ پریانو استدلال بیان کو چدیت سنگ دلیل نیسی او بیابا
د دې آیت صحیح محمل او صحیح وضاحت الله پاک په توفیق بیان پدې دې کې راځي الله پاک فرمایي الله يتوفى الانفس حين موتها الله رب العالمین قبض کوي ارواح په وخت د مرګ د دې روحونو کې والتي لم تمت في منامها او هغه ارواح چې هغه نمړ کېږي په خوبونو کې هغه قبض کوي فيمسك التي قضى عليها الموت الله پاک بندوي هغه روحونه چې باغی د مرګ فیصله کړي ويرسل الاخرى الى اجل مسمى او لګي هغه روحونه چې داغه د مرګ فیصله نوي شي پنځپیریان دلیل نسی وی پدیجه کی راضی فیمسک التی قضا علیها الموت په وخت مرګ کې الله پاک دا روحونه ځان سره ایثار کی چې انسان وفات شو او روح الله پاک ځان سره بند کو نو بیا په قبر کې ژوندې نشو عذاب ثواب پیرا نغی لہذا قبر کې عذاب نشته دا د پنځپیریانو د دې آیت نه دلیل دی اوس پدې کې فیمسک التی یمسکو معنا بندول یرسلو معنا خوشکول آزادول واپس کول د دې دوالو تعلق د دنیا سره دی الله پاک انسان په دنیا کې وفات کړي الله پاک په دنیا کې انسان د خوب نه ژوندۍ او ویښ را پاسي نو مسله د دنیا ده د قبر خبره دیږي کې نشته او دا دې چې پکې راوېسته دې د ځان نه راوېسته دی خو به کنه چې انسان مړ شو بس قبر کې نه ژوندۍ کې عذاب ثواب نشته دې په قران درو او قران کې دا نشته آسان معنا انسان مړ کېږي دنیا کې او د خوب نه ژوندۍ پاسیم دنیا کې نو مسله د دنیا انسان چې مړ شو دنیا کې نو دوباره دنیا کې نه ژوندۍ کېږي نو صحیح خبره نو مونږ خو نه وای چې سړی دې مړ شو دوباره دې بیا دنیا کې ژوندۍ مونږ وای قبر کې ژوندۍ کېږي دې کې د قبر خبره نشته چې دې په دې کې مړ پاتې شو البته د قبر د عذاب او د قبر د ژوند د بار قران کې نور 50 آیاتونه شته دې کې د قبر خبره راوښته او چې دې په کې وې دا د ځان دا په قران درو وي زمونږ یو ځل غالبا 2021 زمونږ دی مسجد کې پتاخانه کې پنځپیریانو سره یو مجلس او په دې مسله چې تاسو وایي په قبر کې عذاب ثواب نشته نو دلیل در سره شته غټ مشر عالم د دوی راغلی مفتی فدا محمد ربانی سي هغه وی دلیل درته پیش کوم نو موږ قصه خو ډیره زیاته ما جګر نه شروع خبره ما سوتن ته ورسېده لیکل نه کوي وای دلیل ته پیش کوم بس دلیل پیش کې چې موږ ته پته ولګي چې تاسو سره په دې دلیل شته چې د قبر کې عذاب ثواب نشته چې دلیل به موږ ته پته ولګي هغه لکه قرآن مجید راواله چې دا آیت وي نو زه خو پیشم دا ربونه اخواته الله په توفیق معلوم ما آیت مو دی خو څه خبره کوي په دې ځای کې مې تقریبا 15 تپوسونه ته وکړي چې دا تا کوم آیت وي 15 تپوسونه مې وکړي نو ما ته وی سوالات وکړل دلیل مې درته درکو او استاد سوالونو جوابونه تعالی زنه درکوما دا جوابونه به زه مفتی ندیم صاحب لور کو نو موږ وی دلیل دې مونږ ته وی آیت دې ما ته وی تپوسونه د نمو کوم ته جوابونه لو سغل لہذا وی تعالی ز جواب نه درکو اصل کې دا جواب دی لورجینا او دا خبره پدې چې قرآن کې شتانه نو جواب پدې څنګه وکي نو پدې ځای باندې خبره ختمه کړه جوابونه وځو مفتی ندیم صاحب لور پدې ځای کې او دوه خبرې ذهن کې یاد وساتئ دې ځای کې الله پاک فرمایي یتوفل انفس توفی معنا پورا قبض کول
اللہ پاک فرمائی ز قبض کوم ارواح پا وقت دا مرگ دا دی انسان کی نو دیجے کہ دا ہا ضمیر متوجہ دی انفس تا مراد دا شو ظاہری مانا چی پا وقت دا مرگ دا دی روحونو کی نو بدیجے کہ وہ مسئلہ بلو روحونو باندے مرگ راضی ہو کہ نراضی نو دا علماء بڑھلی یو جماعت دا علماء ہوئی چی انسان دا روح دا نمڑ کی چی انسان مڑم شی دا روح تینا لار چی پا دے مرگ نراضی دا قول راجح دا علماء ہوئی او دیم قول دار چی انسان کل وفات چی یو وقت بدا دا روحم مڑ کی دا قولم دا علماء شتا خدا راجح قول ندی اس پدید کرال چی وفات کئی اللہ پاک دا روحونا او حالان کی مسئلہ خدا رچی روح نمڑ کی گی نبی علماء فرمائی کہ توفی نسبت یا دا مرگ نسبت کل روح تا خوشی نو مراد دینا دا روح دا دی بدن سرا تعلق ختمی دلی چی انسان مرشی نو دا دی روح باندے مرگ راگی نو مرگ پہ سنگ راگی چی دا دی روح دا دی بدن سرا کنیکشن ختم شو دا دی روح تا دا مرگ نسبت دا مانا روح تا دا مرگ نسبت دا مانا نشتا چی روح دی ختمی نو دا روح تعلق ختمی دل که تعلق وی جواندی دی روح او که تعلق دا روح دا دی بدن سر ختم شو نو پا دی بات اطلاق کی گی چی روح تا دا مرگ نسبت شو نو پا دی جے پاگا سریو پینزتا پوسونا کڑی خوی دا جوابونا تعالی جنہ در ترنن آغا سوالونا پاگا باندی بقایا پاتی نو دا آیت کریمہ دا قرآن کریم دا پنچپیریان دا پار آغا دلیل لی چی دیوی پا قرآن کی مونگ سر دلیل شتا چی پا قبر کی عذاب و ثواب نشتا حالانکہ کم دلیل آغا دا آیت ہوئی حالانکہ پری آیت کی دا سر دا قبر ذکر نشتا نو چی دیئے پا کی ہوئی دا زان نوئی دا پا قرآن کریم باندی دروح ہوئی زمون عقیدہ دارا چی انسان وفات چی دا وفات نبات پا دی قبر کی جوندی کی گی یا پا دا عذابو نوی او یا پا دا باندے ثوابو نوی خود پنج پیران عقیدہ دارا چی انسان مرشو قبر کی اسم نشتا او دا غیو دلیل دا آیت خو پا دی قرآن درو ہوئی او دیم ظاہری و مسئلہ کئی وہی پا دی انسان باندے قبر کی ذکر سے نشتا کتاب کی لکھی ماسر کتاب یا قید علماء اسلام وہی من قبر کو لو کہ نہ پکی ماران ستو نہ پکی لڑمانان ستو نہ پکی جہنم ستو نہ پکی جنت ستو نہ پکی فرشتہ ست لہذا عذاب پکی نشتا نو مونږ دا خدا د عقل خبره کی قرآن وی اللہ وی ز عذاب ورکو او تو ما تنخ نو ستا په وګبان کرامن کاتبین بیا څنګه مانی اغه تمانی تا تخکاری نو چې نخکاری الله ویل دی نو تی مانی نو په دې قبر کې د عذاب کتا تنخکاری الله ویل دی نو مانی به او تو خو بد عقل بندہ نہ جوڑی تو بد اللہ بندہ جوڑی نو چ اللہ ویشتا تو بالکل وی ٹک دشتا زمانم او چ اللہ وی نشتا بس می منا نو چ اللہ پاک ویشتا نو کتوی ما تنخکاری ستا دا سترګي غلطی او د الله جل شانه کلام او د هغه نه ټیک دا نو د دې وجه زموږ ایماندار چې په دې قبرونو کې عذابونه ثوابونه شتا کې انسان نیک وي په د باندې قبر کې خوشاله وي او کې انسان بد وي نو په د باندې قبر کې عذابونه وي او د دې عقیدې نه پنځ پیریان مطلقاً منکر دي د دې وجه زموږ د پاکستان د شلو مدرسو فتوا د علماء دیوبند مرکز فتوا چې پنځ پیریانو پسې مونږ نه دا گمراه دي دی پسې مونږ کول ناجایز دي نو دا آیت میں ذکر لگ تشریح سروی چې پدې ځای کې دی خلق دوک کوي او قرآن آیت وی خلق دا وی دا خبره پکې وی دا پکې ځان نو کی نو مسلمان په خطا کی نو الله جل شانه فرمایي اللہ یتوفى الانفس اللہ پاک قبض کی ارواح لراحین موت یا پا وقت تعلق ختم دو دی روحنو دی بدنو سرا یعنی وقت مرگ کی واللتی لم تمت فی منامها وغروحنم قبض کی چنم لکی کی پا وقت خوب دی روحنو کی تعلق ختم دل نرازی فیمسک اللتی قضا علیها الموتا پس اللہ پاک قبض کی بندی اگر روحنا چپاغی بان فیصل کڑی دمرگی دا تعلق دا ختم دو ویرسل الاخرى الى اجل مسمى لگین روحنا چداغی دمرگ فیصل نوی کڑی تردنیٹی مقرر پوری ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون یقینا پدی سلون کی خام خانق دی دا قلم دا قوم دا پارا چغی سوچو فکر کوي
ام اتخذوا من دون الله شفعاء آیت دوی نسی سوا د الله پاک نه شفعاء شریکان د الله پاک سره سفارش کوونکي قل تو فرمای اولو کانوا لا یملکون شیئا اگر چې ندی د دوی دا خدایان مالکان د هیڅ چیز ولا یعقلون عقل لري قل لله الشفاعة جميعا تو فرمای ټول خاص الله پاک د پاره شفاعت ټول اختیار دی له ملک السماوات والارض خاص الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکو دا ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک ته تاسو واپس کولی شئ واذا ذکر الله وحده اشمئزت او کله چې ذکر کړي شي الله پاک یوازې اشمئزت قلوب الذین نو نفرت کی راشي بد وګړي زړه کسان الله یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې واذا ذکر الذین من دونه او کله چې ذکر کړي شي خدایان چې سوا د الله دي اذا هم یستبشرون ناګان دي خوشاله شي قل اللهم فاطر السماوات والارض تو فرمای چې الله پاک ابتدا کې پیدا کونکي د اسمانونو د ځمکو دي عالم الغیب والشهاده عالم دی پټو پخکارو باندې انت تحکم بین عبادک تب فیصله کوي په مابین د بندگانو ستا کې فيما پاس کې کانو فی اختلافون چې دوی پاغي کې اختلاف کین الله تب په دې کې فیصله کوي ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض او کچری شي دا خلکو د پاره چې ظالمان د ظلم یې کړی هغه تمام سيزونه چې پزمک کې دي جميعا ټول او مثله معه او بشان د دې ټول دنیا ور سره نورم شي لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه خامخاب دي فدیه کې ور کې دا بد عذاب د پاره پرز د قیامت د پاره د ځان د خلاصولو وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او کار بشي دیتا من الله تعالی پاک د طرف نماغس لم يكونوا يحتسبون چې دینو دا غبار کې ګمان کوونکي ردا ش عذابونو پراشي وبدالهم سیئات ما کسبوا کار بشي دیتا بدلی دا بد عملونو د دوی چې کم کړی دي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او چاپیر بشي بدی باندې عذابونه چې دی په دنیا کې پاغه پسې ټوکې کول پیدا مسل انسان ضر دعانا هر کله چې ورسیږي دی انسان کافر ته تکلیف نو دی منګرا بلی مونږ ته چغي وهي ثم اذا خولناه نعمتا منا بیا هر کله چې د مونږ ورکو نعمت د خپل طرفنا قال نو دا انسان انما اوتیت على علم یقینا ما تدا نعمت راکړي شو زما د خپل کمال او د پوهې د وجه بل یقینتن بلکې دا امتحان دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پیږي قد قال الذين من قبلهم بلکې وینا کړي وا ویل ودا خبره کسان چې دوی نوړان دي فما غنانهم ما كانوا يكسبون بس پکار را نغلل د بیغه سيزونه چې دی په دنیا کې کوم جمع کول او غټل فاصحابهم سيئات ما كسبوا پس رسید دوی تاغه سزاګان د دوی د بد عملونو والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا او کسان چې ظلم کوي د دې موجوده مشرکانو نه زرد چې ورسیږي دوی تابت دي د دوی د بد عملونو وما هم بمعجزين او نه دوی عاجز کوونکي الله پاک لرا اولم يعلم دوی نه پیږي ان الله بشک الله پاک يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فراخ کوي رزق چا د پاره چور الله پاک او تنګ رزق ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون یقینا پدې سيزونه کې خامخانه خېدي د الله پاک د یو والد قوم د پاجغ ایمان وروړي واخو